د غرغښت راډیو تلویزیون درنو لیدونکو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو هیله ده چې روغ او جوړ به وئ. د زده کړې په کور کې خپرونې ته په خیر راغلی. نن ورځ د 12م ټولګي د ریاضي په مضمون کې د 0 پر 0 ابهام مثالونو ته ادامه ورکوو. په تیر ساعت کې مو ویلي وو چې د 0 پر 0 ابهام د رفع کولو لپاره د بیلابیلو لارو چارو څخه ګټه اخیستل کیږي. د بیلګې په توګه د تجزیې طریقه مثالونه مو پکې وړاندې کړل. د مزدوج ضربول د جذرونو د شتون په وخت کې کله چې صورت او مخرج کې جذر وي بیا د مزدوج ضربولو د طریقې نه کار اخلو. په همدې ترتیب د عوض طریقه باندې کار کوو. نورې بېلابېلې لارې چارې وجود لري. د مزدوج ضربولو په طریقه کې که یو مثال باندې ډیرو کتابونو کې دا سوال لیکلی وي چې لیمیټ دی 3x جمع یو د جذر لاندې منفي 5 پر x د جذر لاندې منفي 8 د جذر لاندې x نږدېوالی 8 ته کړی دی. دا لیمیټ څنګه پیدا کوئ؟ 8 به راواخلئ، لومړی به وضع کوئ 3 ضرب 8 24 جمع یو 25 د 25 مربع جذر 15 وي. 15 منفي 15 0. په مخرج کې هم چې 8 وضع کوئ 8 د جذر لاندې منفي 8 د جذر لاندې 0. 0 پر 0 ابهام لري. دلته په صورت کې جذر شته، په مخرج کې هم جذر موجود دی. صورت مخرج دواړو کې جذر موجود وي بیا هم په خپلو مزدوجونو کې او هم یو د بل په مزدوج کې ضربوي. داسې ضرب کوو. لیمیټ ته صورت راواخلی، خپل مزدوج سره به ضرب کوي او د مخرج مزدوج به هم ور ضرب کوي. 3x جمع یو د جذر لاندې منفي 15 ضرب د مزدوج څه شی دی؟ 3x جمع یو د جذر لاندې مثبت 15 ضرب د مخرج مزدوج ور ضرب کوي. د مخرج مزدوج څه شی دی؟ یعنی x د جذر لاندې جمع 8 د جذر لاندې. مخرج ته هم همداسې x د جذر لاندې منفي 8 ضرب د دې مزدوج به د دې مخرج ور ضرب کوي ضرب د صورت مزدوج 3x جمع یو د جذر لاندې مثبت 15 دی. x نږدېوالی یا تقارب څو ته کړی؟ 8 ته. دا اوس ساده کوو. مساوي کیږي لیمیټ دی x تقارب 8 دا ضرب کوي ور. د اول دوه قوسونه یو د بل مزدوج دی دا سره ضرب کوي. 3x جمع یو د جذر لاندې دلته ضرب کوي. دا چې دې سره ضرب کوي 3x جمع یو کل مربع کیږي، مربع له جذر سره ختمیږي. دا به 3x جمع یو منفي 15 ضرب مثبت 15 دا به منفي 25 ضرب دغه وروستی قوس پسې خپل ضربوو x د جذر لاندې مثبت 8 د جذر لاندې. مخرج هم په همدې ډول دا دواړه سره ضرب کوي. x د جذر لاندې چې دې کې ضرب کوي x مربع کیږي، مربع له جذر سره ختمیږي. x منفي 8 ضرب مثبت 8 دا منفي 4 مربع جذر 8 دی. x منفي 8 ضرب دا بل قوس 3x جمع یو د جذر لاندې مثبت 15 دا خپل ولیکئ. اوس دا ساده کوو. د اول قوس ساده کوي. دا چې ساده کوي دلته کلاند ولیکمه 3x
د دې نه څه شی جوړیږي 3x مثبت 1 منفي 25 دا به منفي 24 3x منفي 24 د دې نه جوړیږي او دا 3x منفي 24 کې 3 مشترک ورته ونیسئ ځکه ابهام باید ختم شي لیمیټ ته سرعت کې د اول قوس 3x منفي 24 دی په دې کې 3 مشترک نیسو 3 چې شریک ونیسئ 3x چې په 3 تقسیم کړئ x منفي 24 تقسیم پر 3 8 ضرب هغه بل قوس x د جذر لاندې مثبت 8 د جذر لاندې دا پسې خپل لیکو مخرج x منفي 8 ضرب 3x جمع 1 د جذر لاندې مثبت 15 اوس په دې کې وګورئ x منفي 8 به له x منفي 8 سره ختم شي هغه کومې برخې چې ستونزه جوړه کوله یعنی ابهام یې رامنځته کوو هغې نه خلاص شولو په دې پاتې افاده کې به 8 د x پر ځای وضع کوي نور 8 پکې وضع کوو چې کله قیمت وضع کوو بیا لیمیټ نه لیکو یا دا LIM دا نه لیکو 3 خپل لیکو ضرب دلته د x پر ځای څو ولیکئ 8 د جذر لاندې جمع 8 د جذر لاندې په مخرج کې هم دلته 8 وضع کوي 3 ضرب 8 24 جمع 1 25 د جذر لاندې جمع 15 دا مساوي کېږي له 3 خپل لیکو 8 د جذر لاندې 8 د جذر لاندې کله چې د جذر لاندې عددونه جمع کوئ دوه شرطونه باید ولري د جذر لاندې اعداد یعنی مجذورونه باید یو شان وي او د جذر درجه هم باید یو شان وي دلته دواړه جذرونه دویم جذرونه دي او مجذورونه هم 8 یعنی مساوي دي نو دوی د ضریبونه جمع کوي دی ضریب هم یو دی دی ضریب هم یو دی دا یو او یو جمع کیږي څو کیږي 2 ضرب 8 د جذر لاندې په مخرج کې د 25 مربع جذر 3 ضرب 8 د جذر لاندې او 8 د جذر لاندې دا مو سره جمع کړل ضریبونه یو یو دي 2 ضرب 8 د جذر لاندې مخرج کې 25 مربع جذر 15 دی 15 جمع 15 دا به لاس شي مساوي کېږي له 2 اختصار کوي یو لاسونه به 15 جوړ شي نو 3 ضرب 8 د جذر لاندې تقسیم پر 15 دا جواب کېږي د دې سوال یا د دغه تعبیر لیمیټ د دې عدد سره مساوي دی بل عوض طریقه ده په صفر پر صفر ابهام کې کولو شو د عوض له طریقې نه هم استفاده وکړئ عوض طریقه کوم وخت استعمالوئ کوشش باید وکړئ هغه وخت چې په سرعت او مخرج کې د جذرونو درجې لوړې وي لکه مربع جذر نه چې پورته وي که څه هم په مزدوج هم حل کولی شئ خو چې کله د جذر درجه له دوهم جذر نه یا د مربع جذر څخه لوړه وي دریم جذر وي څلورم پنځم جذر وي نو عوض طریقه استعمالوئ او یا چې کله په سرعت او مخرج کې د بیلابیلو درجو والا جذرونه موجود وي عوض طریقه په کوم وخت کې استعمالوئ کله چې د جذرونو درجې لوړې وي یعنی لوړې څونه لوړې د دوو څخه چې زیات وي عموم کې دریمه درجه چې وي څلورمه وي عوض استعمالوئ او یا چې په سرعت او مخرج کې د مختلفو درجو لرونکي جذرونه شتون ولري بیا د عوض له طریقې نه په دې وختونو کې باید استفاده وشي د دې یو څه بیلګې مثالونو ته پام وکړئ فرض که یو مثال دی چې لیمیټ دی x د شپږم جذر لاندې منفي 2 پر x منفي 4 x تقارب کړئ 4 ته 4 که دلته وضع کوي د 4 شپږم جذر 2 وي ځکه 4 2 په توان دی شپږ لیکل کیږي
نو او دلته خو بیا څلور شپې صفر پر صفر ابهام لري. دا هم په مزدوج کې ضربول شو. د دې مزدوج ډېر اوږد راځي، کار مشکل کوي. نو ښه طریقه یې عوض ده. عوض به څنګه کوئ؟ دغه ایکس عوض کوئ، ایکس مساوي کوو له بل توري سره، وای سره، ای سره، ټي سره. ایکس عوض کوو له وای سره. وای ته به داسې توان ولیکئ چې دلته شته جذرونه ورسره ختم شي. نو د یوازې شپږم جذر لرو، نو د وای توان څو لیکم؟ شپږ لیکو. ایکس مساوي وای په توان د شپږ. تقارب به هم دلته خو ایکس تقارب کړی، دا به وای ته اوس برابر کوي. داسې ایکس تقارب کړی څو ته؟ څلور شپېته ته. د ایکس پر ځای اوس لیکو، د دې ایکس پر ځای ایکس مساوي وای په توان د شپږ دی. د دې ایکس پر ځای لیکم چې وای په توان د شپږ تقارب کوي څلور شپېته، دوه په توان د شپږ لیکم. توانونه سره مساوي دي، دې نه تیر شئ. وای به تقارب څو ته وکړي؟ دوو ته. دا قیمتونه اوس راواخلئ، په دې سوال کې وضع کوئ. داسې کېږي چې لیمیټ ته ایکس پر ځای څه ولیکئ؟ وای په توان د شپږ د شپږم جذر لاندې منفي دوه په مخرج کې ایکس پر ځای وای په توان د شپږ منفي څلور شپېته. وای په توان د شپږ منفي څلور شپېته. وای تقارب څو ته کړی دی؟ دوو ته. دا مساوي کېږي له لیمیټ ته وای تقارب دوو ته. داسې ساده کوو، دې درجې سره مساوي دي، دا به ختم شي. وای منفي دوه. مخرج ولیکئ چې وای په توان د شپږ منفي څلور شپېته، دوه په توان د شپږ. مخرج په قوسونو باندې تجزیه کوي. د ا په توان د شپږ منفي بي په توان د شپږ د مطابقت شکل لري. داسې وکړئ چې لیمیټ ته وای منفي دوه خپل ولیکئ. مخرج داسې تجزیه کېږي، وای منفي دوه یو قوس، په دویم قوس کې وای نه یو توان کموئ او دوو ته ورزیاتوئ. وای په توان د پنځه علامې مثبت، وای په توان د څلور ضرب دوه جمع وای په توان د درې ضرب دوه مربع جمع وای مربع ضرب دوه مکعب جمع وای ضرب دوه په توان د څلور، او د وای توان به صفر شي، دوه په توان د پنځو ته رسیږي. وای منفي دوه وای منفي دوه سره ختمیږي، وای تقارب دوه. چیرته چې وای وینئ هلته دوه وضع کوئ، یو پر دلته دوه وضع کوئ، دوه په توان د پنځه دوه دېرش کېږي. جمع دلته دوه وای په دوه وضع کوئ، دوه په توان د څلور شپاړس، دا بل دوه چې ورسره ضرب شي دا هم دوه دېرش. جمع دا وشو. دلته دوه چې وضع کوئ، دوه په توان د درې اته کېږي، دوه مربع څلور، څلور ضرب اته دوه دېرش. جمع په همدې ترتیب دلته دوه مربع څلور دا اته کېږي، څلور ضرب اته دوه دېرش، دا هم دوه دېرش دوه دېرش، یعنې یو دوه درې څلور پنځه شپږ وارې دوه دېرش لیکل کېږي. شپږ ځلې به دوه دېرش ولیکئ. نو جمع دوه دېرش شپږ وارې، نو شپږ وارې دوه دېرش داسې لیکلی شو چې یو پر شپږ ضرب دوه دېرش، دا به یو پر شپږ ضرب دوه دولس، یو حاصل شپږ ضرب درې اتلس و یو نولس، یو پر یو سلو دوه نوي. دا د سوال لیمیټ کېږي. بل مثال ته راځو. په سرعت او مخرج کې چې یا لوړې درجې موجودې وي او یا د سرعت او مخرج جذرونه مختلفې درجې ولري، نو د عوض له طریقې څخه استفاده کوئ. فرض که یو بل مثال دی چې لیمیټ ته ایکس د دریم جذر لاندې منفي څلور پر ایکس د دویم جذر لاندې منفي اته، ایکس تقارب کوي څلور شپېتو ته. لومړی به څلور شپېته راواخلئ، دلته به وضع کوئ. ایکس پر ځای څلور شپېته دریم جذر څلور وي، څلور منفي څلور صفر. په مخرج کې هم همداسې څلور شپېته مربع جذر اته دی، اته منفي اته صفر. صفر پر صفر ابهام موجود دی. د دې ابهام د خلاصولو لپاره وینئ مختلف دریم جذر شته، دوهم جذر موجود دی.
نو څه وکئ ایکس عوض کئ ایکس عوض کولو وای سره اوس وای ته به څو توان انتخابوئ یو دریم جذر وینو بل دویم جذر دی نو داسې توان ورته غوره کئ چې دریم او دویم جذرونه دواړه ورسره اختصار شي هلکه چې کسرونو ته مخرج نیسئ مشترک مخرج نیسئ نو هغه کوم توان دی شپږ توان ایکس مساوي وای په توان د شپږ ایکس تقارب څو ته کوي سوال کې څلور شپېته ته نو ایکس پر ځای اوس لیکو وای په توان د شپږ و تقارب وکړي څلور شپېته داسې ولیکئ چې دوه په توان د شپږ دا شپږ شپږ نه تېر شئ وای به تقارب وکړي دوو ته دا قیمتونه اوس راواخلئ دلته یې وضع کوئ لیمیټ دی ایکس پر ځای ولیکئ وای په توان د شپږ د دریم جذر لاندې منفي څلور په مخرج کې ایکس پر ځای وای په توان د شپږ د مربع جذر لاندې منفي اته کله چې وای تقارب څو ته کړی وي دوو ته دا مساوي کېږي له لیمیټ دی وای په توان د شپږ د دریو سره تقسیم کړئ شپږ چې په دریو وویشئ دا وای مربع منفي څلور څلور لیکو چې دوه مربع په مخرج کې دا شپږ توان د وای توان شپږ راواخلئ د جذر په درجه دوونی تقسیم کړئ دا به وای په توان دی درې منفي اته اته به څنګه ولیکئ اته ولیکئ چې دوه مکعب اوس سرعت و مخرج په قوسونو باندې وویشئ لیمیټ دی وای تقارب دوه سرعت چې تجزیه کوي څنګه کیږي وای منفي دوه ضرب وای جمع دوه په مخرج کې وای مکعب منفي دوه مکعب چې تجزیه شي وای منفي دوه ضرب وای مربع جمع دوه وای جمع دوه مربع څلور وای منفي دوه وای منفي دوه به ختم شي نور دوه پکې وضع کوي په دا ټوله افاده کې چې دا څه پاتې شول په دې کې دوه وضع کوي د وای پر ځای دوه سرعت به څو شي دوه جمع دوه مخرج کې دلته دوه چې وضع کوي دوه مربع یعنی څلور جمع بیا دوه ضرب دوه څلور جمع څلور مساوي دوه جمع دوه څلور کیږي څلور جمع څلور جمع څلور دولس څلور پر دولس که اختصار کوي یو پر درې د دې سوال ځواب یا لیمیټ یې یو پر درې کیږي په ورته ډول یو بل مثال حل کوو لیمیټ دی ایکس جمع یو د پنځم جذر لاندې منفي یو پر ایکس جمع یو د دویم جذر لاندې منفي یو کله چې ایکس تقرب کړی وي صفر ته وینئ صفر که وضع کوي صفر جمع یو یو کېږي د یوه هر جذر یو وي یو منفي یو صفر په مخرج کې یو منفي یو صفر صفر پر صفر به هم دی مختلف وینئ یو پنځم جذر دی بل مربع یا دوهم جذر دی نو ایکس دغه مجذور چې دی ایکس جمع یو دا عوض کوي په بل توري فرضاً په ټي باندې عوض کوو په وای عوض کوو دا فرق نه کوي یو توری د ایکس جمع یو اوس ټي ته توان څو لیکئ دلته یو پنځم جذر دی بل دوهم جذر دی داسې توان ورته انتخاب کوي چې پنځم جذر او دوهم جذر یعنی داسې عدد ورته انتخاب کوي په توان کې چې هغه په پنځه او دوو باندې پوره ویشل کیږي هغه لاست دی فرضاً همداسې شل دي نور عددونه دي خو ډېر لوړ هم نه کوچنی هغه ځکه بیا کار اوږدېږي نو څو توان ټي ته انتخاب کوو لاس توان دغه تقاربي نقطه هم عوض کوو ایکس تقارب صفر ته کوي ایکس تقارب کړی صفر ته اوس دلته وګورئ ایکس پر ځای باندې دلته ایکس جمع یو دی ایکس جمع یو که دا صفر راواخلی دلته د ایکس پر ځای باندې وضع کوي صفر چې ایکس پر ځای وضع کوي نو ټي په توان د لاس و مساوي شي له
یو سره دا صفر دا x تقرب صفر مې دلته وضع کړ ټي په توان د لاس مساوي یو کیږي ټي په توان د لاس مساوي کیږي یو پر ځای باندې څه شی لیکلی شو یو په توان د لاس ورته لیکلی شو یو په توان د لاس بیرته یو کېږي نو لاسو نه تېرېږو ټي به مساوي خو نه وي خو لکه تقارب کوي یو ته یعنې ټي مساوي یو مساوات نه وي یعنې ټي تقارب یو ته کوي داسې معنا به مونږ واخلو نو سوال داسې حل کېږي چې لیمیټ ته ایکس جمع یو پر ځای ولیکئ ټي په توان د لاس د پنځم جذر لاندې منفي یو مخرج کې ایکس جمع یو پر ځای ولیکئ ټي په توان د لاس د مربع جذر لاندې منفي یو ایکس تقارب صفر مبدل کړ ټي تقارب کوي څو ته یو ته دا اوس مساوي کېږي له لیمیټ ته ټي تقارب یو دا ساده کوي لاس په پنځونی تقسیم کوي دا به ټي مربع منفي یو مربع لیکلی شي لاس په دونی تقسیم کوي دا به ټي په توان دی پنځه منفي یو په توان دی پنځه مساوي کېږي اوس یې تجزیه کوي سرعت او مخرج تجزیه کوي په قوسونو باندې دا چې تجزیه کوي ټي مربع منفي یو مربع چې تجزیه شي ټي منفي یو ضرب ټي جمع یو په مخرج کې ټي په توان دی پنځه منفي یو دا تجزیه کوي ټي منفي یو ضرب ټي منفي یو ضرب ټي په توان دی څلور ټي نه یو توان کموئ یو ته ورزیاتوئ ټي په توان دی څلور جمع ټي مکعب جمع ټي مربع جمع ټي جمع یو ټي منفي یو ختمیږي دا نور چې چیرته ټي وي نه هغې پر ځای یو وضع کوي ټي پر ځای یو ولیکئ یو جمع یو به دوه شي مخرج کې هم ټي پر ځای یو دا به هم یو شي دا یو پنځه واره یو چې جمع کوي څو کېږي پنځه نو لیمیټ یې دوه پر پنځه سره مساوي کېږي په ورته ډول یو بل مثال باندې کار کوو لیمیټ ته ایکس د مربع جذر لاندې جمع ایکس د دریم جذر لاندې منفي 12 پر ایکس د جذر لاندې منفي 8 ایکس تقارب کړی څلور شپېته ته څلور شپېته که وضع کوي څلور شپېته مربع جذر څو کېږي اته جمع څلور شپېته دریم جذر څلور اته جمع څلور 12 منفي 12 صفر په مخرج کې څلور شپېته مربع جذر اته منفي اته صفر پر صفر ابهام موجود دی د دې ابهام د خلاصولو لپاره وینئ مربع جذر وینو دریم جذر هم شته دی مختلفو درجو لرونکي جذرونه شتون لري نو عوض طریقه یې ښه لاره ده ایکس عوض کوي له بل توري سره فرضاً ټي سره ټي توان څو لیکئ مربع جذر موجود دی مکعب جذر دی نو داسې توان ټي ته ولیکئ چې دواړه درجې ختم شه ټي په توان د شپږ ایکس تقارب څو ته کوي څلور شپېته ته نو ایکس پر ځای لیکو ټي په توان د شپږ به تقارب وکړي څلور شپېته لیکو دوه په توان د شپږ توانونو نه تېرېږو ټي به تقارب دوو ته وکړي دا قیمتونه اوس راواخلئ دلته یې وضع کوي لیمیټ ته ټي تقارب څو ته کوي دوو ته ایکس پر ځای ولیکئ چې ټي په توان دی شپږ د مربع جذر لاندې جمع دا بل ایکس پر ځای ولیکئ ټي په توان دی شپږ د دریم جذر لاندې منفي 12 په مخرج کې ایکس پر ځای ټي په توان دی شپږ د مربع جذر لاندې منفي اته دا مساوي شي له لیمیټ ته دا ساده کوي ټي په توان د شپږ به راواخلئ
په دوو نوي تقسیم کړئ دا توان په د جذر پر درجه نوي شئ شپږ تقسیم پر دوه دا به درې شي ټي مکعب جمع ټي په توان دی شپږ تقسیم پر درې دا به ټي مربع شي منفي 12 په مخرج کې شپږ تقسیم پر دوه دا به ټي مکعب منفي 8 ټي تقارب څو ته کوي 2 ته टी तقارب का دوا وضع کویم صفر پر صفر ابهام شته دی اوس سرعت او مخرج باید تجزیه کوي کچیرې سرعت او مخرج کې افاده لوړې درجې ولري نو تجزیه طریقه په مختلفو ډولونو د دې لپاره تر سره کولی شئ دا هم تجزیه کولی شئ په اسانۍ سره خو اکثره د ترکیبي ویش په واسطه تجزیه کوي سرعت او مخرج کې چې لوړې درجې موجودې وي د ترکیبي ویش په واسطه یې تجزیه کوي ترکیبي ویش په واسطه یې څنګه تجزیه کوو فرض کړئ دلته د سرعت لپاره پام وکړئ ترکیبي ویش تاسو په داسې هم تجزیه کولی شو مطابقه د منفي 12 که داسې ولیکئ چې منفي 8 د ټي مکعب سره ملګري کوي هغه منفي 4 د ټي مربع سره بیا هم کېږي مطابقتونو په اساس خو لږ سره اوږدېږي په ترکیبي ویش باندې هم بیا یو څه مثالونه حلوو ټي مکعب ضریب یو دی د ټي مکعب ضریب یو دی بیا د ټي مربع ضریب یو دی بیا د ټي ضریب په صورت کې ټي نشته ضریب صفر دی بیا ثابت عدد منفي 12 ولیکئ دا تقسیم خارجي هغه مقسوم علیه کې به دغه د تقارب والا ټکی لیکئ ټي تقارب څو ته کړی 2 ته دلته 2 ولیکئ ترکیبي ویش سره څه نه څه بلد یئ د اول یو خپل راکوز کړئ یو ضرب 2 کېږي یو جمع 2 درې ضرب 2 شپږ جمع صفر شپږ ضرب 2 12 منفي 12 دغه وروستی د باقي عدد چې دا باید حتما صفر شي د یو سره کولی شئ چې ولیکئ ټي مربع درې ټي جمع شپږ دا بیا په صورت کې ولیکئ مخرج ته راځو د ټي مکعب ضریب څو دی مخرج لپاره ترکیبي ویش عملیه لیکمه د ټي مکعب ضریب یو دی بیا د ټي مربع ضریب صفر دی ټي مربع دلته نشته بیا ټي هم نشته ضریب صفر دی بیا ثابت عدد منفي 8 دی دلته به څو ورته ولیکئ تقارب ټکی یعنې 2 ولیکئ د اول یو خپل راکوز کړئ یو ضرب 2 کېږي صفر جمع 2 ضرب 2 4 صفر او 4 کېږي 4 ضرب 2 8 منفي 8 صفر د یو سره به ټي مربع 2 ټي 4 دا مخرج شو اوس څه وکړئ دا مساوي کېږي لیمیټ ته ټي تقارب 2 په صورت کې اوس څه شی ولیکئ صورت کې د صورت افادې پر ځای اوس دا خارجي قسمت ولیکئ ټي منفي 2 سره ختم شول په صورت کې دا افاده ولیکئ ټي مربع جمع 3 ټي جمع شپږ ټي مربع جمع 3 ټي جمع شپږ په مخرج کې ټي مربع جمع 2 ټي جمع 4 دا اوس مساوي کې اوس 2 پکې وضع کړئ 2 که بیا یې به هم موجود و بیا یې تجزیه کړئ اوس دویمه درجه شوې داسې هم تجزیه کېدلی شول خو بیا اکثره یې به هم ډېر وخت نه وي کوو بیا هم یا ترکیبي ویش یې تجزیه کوئ 2 وضع کړئ 2 مربع 4 جمع 3 ضرب 2 شپږ دا لرو 12 او 4 دا 14 صورت 14 مخرج کې 2 وضع کړئ 2 مربع 4 2 ضرب 2 4 جمع 4 جمع 4 12 14 پر 12 که په 4 اختصار وکړئ څو کېږي 4 پر 3 د دغه سوال لیمیټ دی په دې ترتیب باندې لوړې درجې چې ولري لیمیټ یې پیدا کولی شئ ګرانو زده کوونکو د نن ورځې د ریاضي درس تر همدې ځایه و ګرانو زده کوونکو د 12م ټولګي د فزیک په مضمون کې نن ورځ په ساده قاصه باندې خبرې کوو تیر ساعت کې مې ویلي و چې په
هارمونیکی یا اهتزازونو کې د رقاصو بحث ډیر راخیستل کیږي لکه پنری رقاصه یا اکثره کتابونه ورته د کاتلی پنر سیستم وایي ساده یا بسیطه رقاصه د دې نوم ډیر راخیستلی کیږي ساده رقاصه څه ته ویل کیږي ساده رقاصه دې ته وایي چې یوه ډیره کوچنۍ کتله چې وزن یې ناچیزه وي د پام وړ نه وي دا راواخلی او د تار په انجام پورې یې راځوړند کړئ دې ته یوه ساده رقاصه ویل کیږي یعنی کله چې یوه ډیره کوچنۍ کتله یا یو ناچیزه وزن د یوه تار په انجام پورې راځوړند شي او تار آزاد نوسان یا آزاد اهتزاز وکړی شي دې ته ساده رقاصه ویل کیږي په ساده رقاصه کې ځای ځای د کتاب په فعالیتونو او تمرینونو کې پوښتنې هم شوي دي کتاب کې داسې مستقل عنوان په شکل نه دی لیکل شوی خو چې کله تاسو د کتاب موضوعګانې لولئ فعالیت تمرین کې ځای ځای پوښتنې شوي دي یا نوم اخیستی وي ساده پنډولیم یا رقاصه نو ساده رقاصه فرضاً یو تار مې دلته غوټه کړی دی لکه په یو جګ ځای چات پورې وتړی او د تار په انجام پورې یوه ډېره کوچنۍ کتله چې ناچیزه وزن ولري دا راځوړند کوي دغه تار باید آزاد نوسان وکړلی شي دا یوه ساده رقاصه بلل کیږي په ساده رقاصه کې بېلابېلې اړیکې لرو یو په فعالیت کې هم یو څو ځایه پوښتنه کړې ده چې په ساده رقاصه کې تاسو دغه اړیکه پیدا کړئ چې اف آر یعنی بیرته ګرځونکې قوه مساوي کیږي منفي ام جی پر اس ضرب ال داسې یوه اړیکه غوښتلې ده بیا دې اړیکه باندې کار کوو لږ یو څه ثبوتونه به هم پکې وشي فرض کړئ داسې یو شکل دی اول دا یو په دې ځای چې فرض کړئ یوه ارتفاع یو جګ ځای دی په دې یو تار دلته تړل شوی دی دا فرض کړئ یو تار دی د تار په انجام پورې یوه کوچنۍ کتله تړل شوې ده دا یوه کوچنۍ کتله ده موږ دغه تار د یوې کوچنۍ زاویې په اندازه باندې څنګه کوو دا جسم د تعادل د حالت نه وباسئ فرض کړئ دا کتله رانیسو ښي طرف ته یې بې ځایه کوو په څومره زاویه باندې فرض کړئ دلته د تیتا زاویه تیتا ډېره کوچنۍ زاویه وي له شپږ درجو نه کوچنۍ وي دغه د تیتا د زاویې په اندازه دغه کتله او دا تار ښي طرف ته تغییر موقعیت کوي کتله مو دې ځای ته راواخیستله دغه د تار اوږدوالی په ایل باندې وښیئ ایل د تار اوږدوالی راښیي د دې ځای څخه یو عمود راواخلی داسې یو عمود دی فرض کړئ دا فاصله تقریبا مستقیم خط په شکل ده که تیتا زاویه ډېره کوچنۍ ده دلته یو عمود رسم کوي په دې باندې اوس دې ځای کې د جسم دا خو وزن لري دا کتله د دې وزن په دوه مرکبو یا دوه اجزاو باندې تجزیه کوي یو برخه یې داسې عمل کوي په دې ډول یوه مرکبه یې فرضاً دې ته اپیو ووایئ او بله مرکبه یې په دې ډول عمل کوي داسې دا جسم چې په کوم مسیر باندې تګ او راتګ کوي له دې سره داسې یوه مماس قوه عمل کوي په دې ډول دا د جسم وزن دا خپله یو وزن لري پی مساوي ام ضرب جی دا د دغې کتلې وزن دی دا وزن په دوه مرکبو باندې تجزیه شي یوه مرکبه یې اپ یو ده بله مرکبه یې اپ دوه قوه وښیئ اپ یو که فکر وکئ دا زاویه چې تیتا وي دا زاویه هم له تیتا سره مساوي ده ځکه او دا عمود دی د اوله کې جسم عمود هم راځوړند کیږي دا بل هم د وزن له کبله دا هم عمود یو وزن قوه چې کله رسموئ د ځمکې مرکز یا د ځمکې خواته د عمود ویکتور په واسطه ښودل کیږي دا دواړه ویکتورونه خپلو کې موازي دي چې خپلو منځو کې سره موازي شول نو دا یو قاطع شول وبښئ دغه زاویه دا زاویه له
تیتا سره څنګه ده مساوي ده. اوس د دغې زاویې که چیرې دا د اپ یو قوه پیدا کوئ د زاویې به کوساین ونیسئ. کوساین تیتا مساوي کیږي له مجاوره زوله اپ یو تقسیم پر وتر. وتر څه شی دی؟ پی دی. دې ځای نه به اپ یو مساوي شي پی ضرب کوساین تیتا، یعنی دا د اپ یو قوه مساوي ده پی. پی پر ځای ام ضرب جی لیکلی شي، ام ضرب جی ضرب کوساین تیتا. دا د دغه اپ یو قوه شوله، دا اپ یو. او دغه قوه دې لپاره بیا د دغه زاویې ساین نیول کېده. د اپ دوه قوه ده. اپ دوه قوه څه سره مساوي ده؟ د اپ دوه قوه مساوي ده له ام ضرب جی ضرب ساین تیتا سره. عمودي او افقي مرکبي دي. دا اوس په دې کې دغه د اپ یو قوه چې ده دا د دغه تار د کشش یا د ټینشن د قوې له امله څنګه کیږي؟ دا خنثی کیږي. د تار د کشش قوه کومې خواته عمل کوي؟ دا پورته خواته عمل کوي. دا هم یوه عامله قوه وي د تار د کشش قوه. د تار د کشش یا د ټي قوه د اپ یو له قوې سره یو بل خنثی کوي. نو د اپ یو د قوې څخه دغه کتله په امن کې شوله. جسم د اپ دوه قوې ته ورپاتې کیږي. نو اپ دوه قوه بیرته ګرځونکې قوه ده. ولې بیرته ګرځونکې قوه ده؟ ځکه اپ دوه یوازینۍ قوه ده چې دغه کتله به بیرته د تعادل موقعیت ته یا منځني موقعیت ته راګرځوي او دا کتله به د تعادل د موقعیت په دواړو خواو کې حرکت ترسره کوي. یعنی دغه د پی وزن مو په دوه مرکبو باندې تجزیه کوي، یو اپ یو بل اپ دوه. اپ یو د تار د کشش په مقابل کې خنثی شوله. جسم یوازې کومې قوې ته ورپاتې شولو؟ د اپ دوه قوې ته. اپ دوه قوه بیرته ګرځونکې یا عامله قوه ده چې په کتله باندې اغیزه کوي او جسم د تعادل موقعیت ته راګرځوي. نور د مقاومت قوه، استکاک قوه د هغې نه په دې سیستم کې صرف نظر کیږي، ځکه بیا خبره پیچلې کیږي. نو اپ دوه قوه بیرته ګرځونکې قوه بللی شو. اپ دوه مساوي کیږي له څه شي سره؟ د اپ دوه قوه مساوي کیږي له ام ضرب جی ضرب ساین تیتا سره. دغه تیتا زاویې چې ساین ونیسئ د تیتا دا زوله درکوي نه که داسې متوازی الاضلاع ترې بشپړ کړئ. دا ام ضرب جی ضرب ساین تیتا ولې دا قوې ته هم اپ یو ویلی شو. متوازی الاضلاع مقابل زولې سره مساوي وي. ساین تیتا مساوي کیږي اپ یو پر ام ضرب جی. اپ یو مساوي کیږي ام ضرب جی ضرب ساین تیتا. دا قوه اوس له بلې خوا که چیرې دا مثلث په نظر کې ونیسئ، د دغه پاس چې کومه تیتا زاویه ده د دغې تیتا زاویې ساین نیسو. ساین تیتا زاویې ونیسئ. ساین تیتا مساوي کیږي مقابله زوله. دې زولې ته د کتاب مطابق اس ووایئ. دغه قوس که ښیئ که مستقیمه فاصله یې کوي، ځکه چې دغه تیتا زاویه له شپږ درجو نه کوچنۍ ده. چې کله شپږو درجو نه کوچنۍ شوله په مقابل کې چې کوم قوس پروت دی دغه قوس ډېر لږ منحنیوالی لري. دا تقریبا د دغه قوس بیا د دغې وتر سره مساوي کیږي یا دا قوس په مستقیم خط منلی شو. ساین تیتا مساوي کیږي له مقابله زوله اس تقسیم پر وتر څه شی دی؟ ال دی. اس پر ال. دا اس پر ال قیمت راواخلئ، دلته د ساین تیتا پر ځای وضع کوئ. اپ دوه ته که اف آر ووایو بیرته ګرځونکې قوه مساوي کیږي ام جی ساین تیتا. ساین تیتا پر ځای اس پر ال ولیکئ. یا دا اړیکه کولی شو داسې ولیکو چې اف آر مساوي کیږي یوه منفي علامه. منفي ولې ورسره لیکو؟ ځکه دا بیرته اف دوه قوه یا د اف آر قوه مو چې ورته ووي اف دوه ته مو همدغې اف دوه قوې ته اف آر وویل شو. دغې اف آر قوې ته بیرته ګرځونکې قوه وایي او د بیرته ګرځونکې قوې علامه منفي وي، ځکه بیرته ګرځونکې قوه د کتلې د تغییر موقعیت په مخالف جهت کې عمل کوي، نو ځکه منفي علامه لیکل کیږي. لکه مخکې چې موږ په پانر کې ویلي وو چې اف آر مساوي کیږي منفي کا ضرب اکس. نو منفي علامه لیکو منفي ام جی اس پر ال. یا دا اړیکه که داسې ولیکئ کتاب کې په دې ډول لیکلې ده چې منفي ام جی پر ال ضرب
اس دې په شکل سره هم لیکلی شو منفي ام جی پر ال. دا ال مو صرف د ام جی په مخرج کې ولیکه، دا هېڅ فرق نه کوي. دا ارتجاعي قوه شول یا بیرته ګرځونکې قوه ده، بیرته ګرځونکې قوه په پنري یا ساده رقاصه کې منفي ام جی پر ال ضرب اس بیرته ګرځونکې قوه په ساده رقاصه کې ښیي. مخته ځو فرض کې دا وشولو. اوس راځو زاویوي فریکونسي څنګه پیدا کوو. د ساده رقاصې زاویوي فریکونسي فارمول په کتاب کې ښودلی دی. اومیګا لپاره ځانګړی فارمول موجود دی. د اومیګا فارمول یا د زاویوي سرعت فارمول څنګه پیدا کولی شو د ساده رقاصې لپاره. داسې وکئ مخکې دلته مونږ حاصل کړلو چې اف آر مساوي کیږي له منفي ام جی پر ال ضرب اس او له بلې خوا د په هارمونیکي حرکت کې یا په د فنر کتلې په سیستم کې اف آر مساوي کیږي منفي کا ضرب ایکس. دغه ایس او ایکس دواړه اوږدوالی دي یا دواړه که ووایو دا دواړه د رقاصې لمنې دي، امپلیتودونه دي یا بعدونه دي. نو د دواړه عین دا هم ارتجاعي قوه ده، دا هم ارتجاعي قوه ده، دواړه عین قوه ښیي لکه معادل پولینومونه. نو د مشابه حدونو ضریبونه سره مساوي وي. دلته اس لمن ښیي، هلته هم ایکس لمن ده، خالي توري بدل دي، نور همدغه دي. خو دلته مو په اس باندې هلته مو په ایکس ښودلی وه ځکه هغه په نر حرکت که تاسو کتلی هغه د ایکس په محور باندې یوې بلې خواته حرکت کولو. او دلته دغه ساده رقاصه چې ده دا لکه داسې یو قوس طی کوي په اس باندې مو ښودلی دی. خو هغه د اس قوس هم هغه تیتا زاویه ډېره کوچنۍ د اس قوس هم کولی شو د ایکس په محور باندې وښیو. نو دغه دوه دا ضریبونه به یې سره مساوي کوي. منفي علامې خو دواړو کې شته دا کا او دلته ام جی دې ځای نه داسې لیکلی شو چې کا مساوي کیږي له ام ضرب جی پر ال سره. دا د کا یو قیمت شو، کا همغه ثابت ښیي. له بلې خوا په د پانر کتلې په سیستم کې مو اړیکه داسې ویلې وه چې اومیګا مساوي کیږي له کا پر ام د جذر لاندې. دا اړیکه کولی شو داسې ورته ولیکو دواړه خواوې مربع کوي، دواړه خواوې چې مربع کوي اومیګا مربع مساوي کیږي، هغې خواته به جذر ختم شي. اومیګا مربع مساوي کیږي له کا پر ام سره. دا طرف وسط کې د دې مخرج یو دی، دا چې طرف وسط کوي کا به مساوي شي له ام ضرب اومیګا مربع. کا مساوي ام ضرب اومیګا مربع او کا مساوي ام جی پر ال. بیا د دې دواړو رابطو یو طرف مساوي دی، دواړه عیناً د کا قیمتونه ښیي. نو د کا قیمت له کا سره څنګه دی مساوي دی، نو دغه ښي طرفونه به هم سره مساوي شي، یعنی ام ضرب اومیګا مربع ام ضرب اومیګا مربع مساوي کیږي له ام ضرب جی پر ال سره. د دې رابطې دواړه خواوې په ام باندې وویشه یا ام ترې لرې کوي، دا طرف په ام وویشل شو دا هم په ام باندې. نو اومیګا مربع به مساوي شي، اومیګا مربع مساوي کیږي له جی پر ال. د دواړو خواو جذر ونیسئ، جذر چې ونیسئ اومیګا مساوي کیږي زاویوي فریکونسي مساوي کیږي له جی پر ال تحت جذر سره. دا چې شي فارمول شولو دا د ساده رقاصې زاویوي فریکونسي راښیي. د ساده رقاصې د زاویوي فریکونسي لپاره فارمول څه شی شولو؟ دا فارمول بو یاد کړئ، اومیګا مساوي کیږي له جی پر ال تحت جذر.
دا فارمول وشولو اومیګا یا زاویوي سرعت. زاویوي فریکونسي چې پیدا شوله اوس له دې څخه کولی شئ چې خطي فریکونسي یا فریکونسي او پیریود ورڅخه په اسانۍ سره پیدا کړئ. له دې نه اوس کولی شو پیریود او فریکونسي پیدا کړو. موږ تاسو یوه اړیکه لرو چې اومیګا مساوي کیږي له څه شي سره؟ اومیګا مساوي کیږي له 2 پای پر ټي. اومیګا مساوي 2 پای پر ټي، یا که ټي دلته راولی دی اومیګا ځای ته ټي به مساوي شي له 2 پای پر اومیګا. 2 پای پر اومیګا یا ټي مساوي کیږي له 2 پای ضرب 1 پر اومیګا. 2 پای ضرب 1 پر اومیګا. له دې ځایه ټي مساوي کیږي 2 پای خپل ولیکئ 1 پر اومیګا. دا معنی چې د اومیګا قیمت معکوس ور ضرب کئ. چې معکوس کئ څه شی وشي؟ جي پر ال چې معکوس شي ال پر جي د جذر لاندې. ټي مساوي کیږي له 2 پای ضرب ال پر جي د جذر لاندې. دا چې فارمول شولو دا د ساده رقاصې د پیریود فارمول شو. د ساده رقاصې پیریود په دې اړیکه پیدا کوو. فریکونسي به څنګه پیدا کوئ؟ فریکونسي د پیریود معکوس وي، هغه د پیریود فارمول ورته معکوس ولیکئ، یعنی 1 پر 2 پای. 1 پر 2 پای ضرب جی پر ال د جذر لاندې. 1 پر 2 پای ضرب جی پر ال تحت جذر. دا د فریکونسي فارمول شولو د ساده رقاصې لپاره. نو که د درس یو لنډیز راواخلو، په دې درس کې به د ساده رقاصې تعریف یاد کړئ. چې ساده رقاصه دې ته وایي چې یو ناچیزه وزن یا کتله د یوه تار په انجام پورې راځوړند شي او تار آزاد اهتزاز یا نوسان وکړی شي. دا ساده رقاصه ده. په ساده رقاصه کې څو رابطې ضرور دي. بیرته ګرځونکي یا ارتجاعي قوه د کتاب په تمرینونو فعالیتونو کې لږ لږه یادونه کړې ده. دا پکې یاد کړئ چې منفي ام جي پر ال. ال د تار اوږدوالی ښیي ضرب اس. اس هماغه لمن ښیي. ام کتله ده. د فریکونسي د اومیګا د زاویوي فریکونسي فارمول یاد کړئ چې اومیګا مساوي کیږي له جي پر ال د جذر لاندې. ال څه شی کوي؟ ال د تار اوږدوالی دی. دا پکې یاد کړئ. زاویوي سرعت یا زاویوي فریکونسي. د پیریود یاد کړئ. د ساده رقاصې پیریود ټي مساوي کیږي 2 پای ضرب ال پر جی تحت جذر. او فریکونسي پیریود مو چې یاد کړه، فریکونسي هیڅ مشکله نه ده. فریکونسي به دا معکوس کوي. 2 پای چې معکوس شي 1 پر 2 پای ضرب جی پر ال د جذر لاندې. دا څو څلور رابطې باید د ساده رقاصې په اړه په یاد زده کړئ. بیا د دې برخې کتاب کې مثالونه نشته او مثالونه بیا بل ساعت کې به د دوراني حرکتونو او ساده هارمونیکي حرکتونو ترمنځ اړیکه ووایو. او بیا د دې فصل څه مهم مثالونه مخکې من بعض ځایونو کې حل کړي وو. د دې رقاصو اړوند مثالونو باندې به انشاءالله په راتلونکو ساعتونو کې کار کوو. د نن ورځې درس تر همدې ځایه ومنم.